بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. د سورة بقره اخیرنی رکو ده. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دا الله دی چې څه په ځمکه او په اسمانونو کې دي. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ. او څه تاسو ښکاره کوئ او څه پټ کوئ د دې ټولو حساب به در سره کیږي او د دې حساب د الله طرف نه دی. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. بس معاف کړي هغه چې څوک غواړي، ويعذب من يشاء او چې څوک غواړي هغه له عذاب ورکوي. والله على كل شيء قدير. الله تعالی په هر شیز باندې قادر دی. په دې صورت کې مکمل احکامات ذکر شو، بلکې د قرآن مجید یو خلاصه. دې صورت ته سنام القرآن هم ویل کیږي. په دې کې د طلاق، نکاح، زکات، د سود د دې ټولو هر څه تذکره په دې کې شوې ده. او په دې کې د انسان د کمالاتو تذکره هم کیږي. د کمالات داسې چې هغه کې علم دی، قدرت دی، دا ټول صفات په دې کې د دې ذکر شو. نو د دې یو څو خبرو نه خو اندازه داسې کیږي چې د انسان کم هغه نفسانی خواهشات دي، نو د دې اصلاح د بدني نه زیاته کول پکار ده. ځکه چې کله انسان په خپل خواهشاتو باندې پابندي راولي او په هغې ګرفت راولي، نو انسان بیا د الله په نزد باندې نورم مقرب شي، الله ته نږدې شي. خو که ده په دې باندې پابندي رانوسته، نو الله دې په خپل ګرفت کې راولي او دې بیا په عذاب کې مبتلا کې چې هغه عذاب ډېر زیات سخت دی. او هغې عذاب نه د خلاصېدو دپاره په دنیا کې بعضې فقرا او مجلسونه هغې سره سړی کیني چې د دې نه مراد صوفیا وغیره دي، چې د صوفیاو د نیکانو صلاحو په مجلس کې کیني، د هغې په مجلس کې دومره عجیبه اثر وي چې انسان د هغه ګناهونو نه پاک کي. دا شانتې د انسان د خپل د ځان محاسبه کول پکار دي. عام په معاشره کې که چېرته یو کارخانه وي، یو فیکټري وي، نو د هغې محاسبې خلک کوي. وی یاره وبه ګورو، حساب به وکړو چې یاره دی کې منافع روانه ده او که نقصان پکې روان دی. علامه ماوردي رحمه الله فرمایي، هغه وی کله چې یو سړی یو شیز جوړوي او هغه خرڅ دپاره جوړوي، نو هغه دا ښه معیاري شیز جوړوي او هغه داسې معیاري جوړوي چې دا زه د خلکو ته مخې ته ږدم چې هغې لاس کې وګوري دا انسان خوښ کې ووایخلي. دا شانتې انسان خپل اعمال دی وګوري، محاسبه دی وکړي، ټوله ورځ د څه کړي دي، کم نیک اعمال د کړي دي، نو په هغې باندې د شکر ادا کړي. کم بد عملونه د کړي دي، نو سبا له د دې توبه د ترې نه وکاږي او سبا د هغه کارونه دی بیانه کوي. دا د خپل ځان حساب کتاب دی. نو د دې نیکانو صلاحو په مجلسونو کې چې کینې، د هغې دا اثر وي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، وی دو شیزونه مې تاسو ته پرېښي دي، یو کتاب الله او یو خپل آل. کتاب الله کې ټول احکامات د قرآن چې کمې تذکرې دي، چې کم مخکینی امتونو تذکرې دي، کم حکمونه دي، هغه ټول په دې کې دي. خو دا چې زده کې، نو داسې نیکانو صلاحو مجلس کې به زده کې. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وی یو ځل مې طواف کولو، وی یو کس رانه تپوس وکړو، راته وی تا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه د سرګوشۍ باره کې اورېدلی دي چې یو سړی چاته پټه خبره کوي؟
وی او بالکل مې اورېدلې دي. وی څنګه دې اورېدلې دي؟ وی ما ورته وی د الله رسولو فرمایل په دنیا کې یو سړی بد عمله دی، بد اعمال ترې نه شوي دي او بیا توبه تائب شوی دی او یا کني هغه بد عملونه کړي دي، نو وی چې دی کله د محشر په ورځ د الله مخې ته ودرېږي، وی الله تبارک وتعالی به د خپل شان مطابق د ده په دې اوږه باندې لاس کېږدي او دې کس ته به وی وی بنده دا فلانې ګناه دې کړې ده؟ وی او ربه دا خو مې کړې ده. دا وړې وړې ګناهونه به دې سړي ته مخې ته ایږدي چې دا ګناه دې کړې ده، دا دې کړې ده، وی ما کړې ده. نو ټول ګناهونه چې ده ته کله مخې ته کېښودی شي نو دی به ویریږي، خوف به پکې پیدا شي چې زه لاړم. بس الله را سره په دې باندې داسې عمل کوي چې جهنم ته مې اچوي، نو وی دا سړی به ویریږي، خوف به پکې راشي. وی الله به ورته پټ وی زه چې څنګه مې دنیا کې ستا ګناهونه خلکو نه پټ کړي په آخرت کې هم پټوم، زه دا مې درته په اجرونو باندې بدل کړي. نو دې سړي کې به یو عجیبه جوش پیدا شي، دی به په چغو چغو ووایي، بیا به غټ ګناهونه را وړاندې کړي، الله ما خو پلانې غټه ګناه م کړې، خپله به اقرارونه دا انسان شروع کړي. نو دا زموږ د رب کریم رحم دی. مور عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی حضرت زید رضی الله تعالی عنہ یو ځل راغی ما نه تپوس کوي، نو ایمان دا د سورت بقرې د آخرني 2 آیاتونو باره کې تپوس وکړل چې دا څه دپاره نازل شوي دي. نو ما ورته وی دا تپوس ما د الله رسول نه کړی دی او ته پیلنې سړی چې ته ما نه د دې باره کې تپوس کې. وی د دې نه مراد دا دی چې کله انسان ته څه تکالیف وغیره ورسي، تر دې پورې چې د انسان په یو جیب کې پیسې دي او هغه لاس واچولو، هغه وی کماله پیسې خورانه روکې شوي دي او هغه پیسې په بل جیب کې وي، غلطۍ کې دی بل ته لاس نه باسه. نو چې دی وګوري راوالي خوشحاله شي، نو وی په دې تکلیف هم الله د ګناهونه معاف کړي، ځکه چې د انسان ته تکلیف ورسېده. وی د دې نه دا مراد دی. او دا هغه 2 آیاتونه دي وی چې دا د انسان د پیدایش نه 2000 کاله مخکې الله خپل عرش سره لیکلي. شان نزول کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ، حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی کله چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض آیات نازل شنو صحابو یریده، وی د الله رسوله وی په منځونو روجو زکاتونو باندې خو زمونږ وس وو هغه ادا که، خو اوس چې په زړه کې کم خیالات راځي د دې محاسبه هم راسره کیږي، د دې تپوس هم راسره کیږي، ځکه خیال چې د انسان ذهن ته راځي نو هغه غیر اختیاري داغه په دې کې اختیار نه، ذهن ته یو سوچ راغو یو فکر راغو، الله د دې تپوس هم کیږي. نو الله رسول په دې باندې غصه شو، وی چې صدا الله حکم دی په دې باندې تاسو عمل کوئ او تاسو د مخکینی قومونو غونډې کوئ، سمعنا وعصینا چې مونږ واورېدو نافرمانی کو، مخکینی قومونو به داسې کول. نو صحابه وی نه د الله رسول په دې کې الله آیتونه نازلې، په دې کې وی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، ایمان راوړی دی رسولانو او مؤمنانو په هغه کتاب چې کم د الله طرف را نازل شوی دی. کل من آمن بالله، او هر هغه خلق چې چا ایمان راوړی دی په الله باندې، وملائکته وکتبه ورسله، په فرشتو باندې په هغه کتابونو باندې، لا نفرق بین احد من رسله، او موږ څه تفریق نکو بیلتون نکو په انبیاو کې، وقالو او د خلکو دا او سمعنا واطعنا، موږ دا واورېدو او موږ د دې فرمان برداري وکړه، د پیغمبر د خبرو د الله د کتاب فرمان برداري مو وکړه. غفرانک ربنا والیک المصیر، بخښنه غواړو لا تانا ای زمونږ ربه، والیه المصیر، او واپس تا ته زمونږ در تک دی. چې دا خبره وکړه نو بیا الله تعالی سوی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، په انسان باندې چې څومره تکلیف راځي څومره بوج راځي نو هغومره راځي چې څومره هغه اوچتولی شي، د هغه وسعت مطابق راځي. لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، چې څه د کړي دي په دنیا کې د هغې عمره ثواب به درته ملاویږي، او چې څه بد عمل یې کړي د هغې عذاب به ملاویږي. ربنا ای زمونږ ربه، لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا، الله په هغې باندې مرانیسي چې کم مونږ نه په هیره شوي دي یا په خطا کې رانه شوي دي.
ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. او ای زمونږ ربه مه یږده په مونږ باندې هغه شانتې بوج چې څنګه یې خیر شوی دی په مخکیني قومونو باندې. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، او مونږ نشو چتولی هغه چې کم مونږ طاقت نه لرو. واعف عنا واغفر لنا، او عفو وکړه مونږ ته او بخښنه وکړه مونږ ته، ورحمنا او په مونږ باندې خپل رحم وکړه. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وی الله ته زمونږ مالک یې، زمونږ مدد وکړې د هغه قوم په بدل کې چې کم کافران دي. په روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی بعض خلک به داسې د قیامت په ورځ باندې وی 90,000 خلک به وي چې دی به بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي، او بیا دې سره به 90,000 کسان داسې چې هغه به بې حسابه کتاب جنت ته ځي. الله به دې سره حساب کتاب نه کوي، او بیا د دې نه پس ته د الله د خپل شان مطابق به خپلې لپې وي. بیا هغه 3 لپې کسان به اوچت کې هغې سره به حساب کتاب نه کېږي، بغیر د حسابه به دا کسان جنت ته داخل شي. حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د قیامت په ورځ باندې چې خلک کله په میدان کې راجمع شي، نو وی بعضې خلک به داسې وي چې هغې سره به حساب کتاب نه کېږي، جنت ته به داخل شي. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی دا هغه خلک دي وی کم خلک چې د شپې خپل وجودونه د بسترو نه جدا کړي والله نه غواړي. نو دین علاوه چې کم نور خلک دي هغې سره به بیا حساب کتاب شروع شي، دا خلک به بغیر حساب کتاب نه جنت ته داخل شي. دا 2 آیاتونه د آخرني ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل وی د انسان د پیدایش نه 2000 کاله مخکې د آیاتونه د الله په عرش باندې لیکلو. کم سړی چې د ماسخوتن د فرض نه بعد د اوی دا 2 آیاتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، نو یا الله دله د قیام اللیل او د تهجد اجر ورکي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای و یا وی داسم لا سوکشتا داسې کم عقل خلک وی چې هغې دا آیاتونه نه خپل زده کي نه خپل بچو له زده کي. او په یو روایت کې راځي وی کم سړی چې دا آیاتونه وی د ده کور ته به شیطان نه راننوځي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د جنت د خزانو کې دا آیاتونه دي. د معراج په شپه چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم اسمانونو ته وخته، نو هغې ته چې کمې تحفې میلو شوې په هغې کې یو تحفه دا ده، یو خدا میلو شوې وه چې 5 منځونه فرض کړی شو، دویم د صورت بقرې د آخري آیاتونه، او دریم نمبر چې کم سړی شرک نه کوي کلوي ګناه ولې نه کړ الله به په توبه باندې معاف کوي. نو دا لوی لوی شیزونو کې هغه 2 دا آیاتونه دي. نو دا آیاتونه یادول پکار دي، خپلو بچو ته پکار دي چې هغې ته سړی یاد کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، وی د خپل ځان محاسبه وکړئ، وی د دې نه مخکې چې ستاسو حساب کتاب شروع شي. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ګوره هوښیار سړی هغه دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وی د مرګ نه پس ته چې کومه زندګي د هغې له تیاري وکړي، عبسه زندګي ده روانه ده، ختمیږي، یو ورځ به اوازو شي دا دنیا به همداسې جاري وي او ته به نه یې. خو چې په دې دنیا کې د څه اعمال وکړه نو بیا به د لاندې په کار شي. که قبر ته انسان داخل شي یو څو ورځې خلکو ته یادي واپس ترې هیر شي. روایت کې راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه یو ځل د جمعې په منځ کې تاخیر وشو، نو لاړو عمر صاحب خپله یو ځمکه وه هغې د الله په نوم باندې صدقه که، خپل نفس له سزا ورکوله، د 2000 دینارو ځمکه وه. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی یو ځل یو باغ ته ننوتو، په هغه باغ کې یو دیوال و، نو وی زه یو دیوال ته ودرېدم، عمر صاحب بل دیوال ته ودرېده. وی عمر صاحب ځان ته لګیا دی چې عمر خلک تا ته امیر المؤمنین وی، خپل ځان ته وګوره،
خپل ځان سنبال کا، نیک اعمال وکا. که چرته نیک اعمال دی ونکه نو الله به د جهنم ته غورځي، عذاب بدله درکړي. دا هغه خلک دي چې په دنیا کې هغې ته د جنت زیری شوی دی. هغه خلکو کې دومره یاره پرته وه، او زمونږ خلک غټې غټې دعوې کوي او د خدای نه یره نشته، د الله نه یره نشته پړه کې. نو دا آیاتونه خپل ورد کې راولي، الله به په موږ باندې خپل رحم وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.